نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم سورة الدهر نهشتم پارا ابتدائی آیاتون دی دی سورة الدهر وی زکچی دی سورت پا اولنی آیت کے لفظ دهر راغل دی دا سورت مکی دی دا ہجرت نوڑان دی نازل دی پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا شپک او یایم دی دا نزول فلحاظ سرا اتنوی دی دا دی صورت پا مکی او مدنی کے دو کی دا علماء اختلاف دی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا دی صورت دویم رکوع اتفاقا مکی دا او پا اولنے رکوع کی احتمال شتا کہ دا رکوع مکی دا او یا مدنی دا پا دی صورت کی دو رکوعات یو دیرش آیاتون دی دا دی صورت دا مخ کی سر ربط او مناسبت دا دی چی پا مخ کی صورت کم دا دو جماعتون ذکر شو دا مومنانو او دا کافرانو او پا دی صورت کی ہم دا دو جماعتون ذکر کی گی دا مومنانو او دا کافرانو فضیلت دی صورت دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دا جمعہ پورز دا سحر پمانز کی دا صورت الدہر لستو فدی صورت کی اللہ رب العالمین دا انسانیت دا معدوم کی دو ذکر فرمائی چی یو وقت دا سیو چی انسان دا سر پیدانو او دا چی وقو چلا حضرت آدم علیہ السلام ہم پیدانو امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا وقتو چی سلویخ کال آدم علیہ السلام اللہ پاک جوڑ کو او لائے پکی روح نو اچولی نو دا وقتو چی پا دی وقت دا سرد انسان ذکر نو پا دنیا کی لا موجود نو بیا دا دین بعد اللہ فرمائی کہ منگ دا انسان پیدا کو دا یوی نطفین چاگا گڑا وڑا دا دیر خوراکوننا یو نطفہ چی جوڑشی دیتوی امشاج گڑ وڑ خوراکونو او بیا منگ دا دین بعد دا انسان تا دا اوریدو او دا لیدو طاقت ورک دیم مکلف جوڑ کو بیا مدت لار اخودلا دی انسان تمنگ لار اخودلا پیغمبران مرترا اولیگل ندت لار اخودل چی دا لار دا ہدایت دا نیکی دا او دا لار دا گمراہی دا اس تاخ وقت پکم لار دی نو مومن دا ہدایت پا لار روان شو او کافر دا گمراہی پا لارا بیا چکم دا گمراہی پلار روان شو ندی کافر تا منگا دا جہنم عذابنا زنزیرنا او پمرے کی توقون تیار کری او چکم کس پا ہدایت جو مومن دی انسان تا منگ پا جنت کی دا شراب و اسکلو دا پار جامنا چاگی سرا دا خوشبو او دا سپینوالی دا پارا من کافوری او دے کری دی او کافور پا جنت کی یو چینہ دا چی دین با خاص نیکان بندگان دا اللہ رب العالمین دی بسکل کی او چکم طرف تا دا مومنان دا چینہ چلول غواری اغا طرف تا بے چلی چکم طرف تا وی چی دا چینہ دی روانشی نو دا چینہ با دا دی تابیوی که پا کم طرف بودی چینہ با تا سر دی تو با چینہ پس نزی
دا به د مؤمنانو کرامت وي د دې جنتیانو او د دې کار په دنیا کې څو دی په دنیا کې خپل وعده او خپل نظرونه پورا کول او دی به د قیامت د ورځې نه یریدل دی په دنیا کې په غریبانو باندې خوراک کو په یتیمانانو به خوراک کو په مظلوم قیدیانو به خوراک کو او مقصد به دو چې منګ په دې خوراک کو د دې لپاره چې الله مونږ ته اجر راکړي منګ د دې په دنیا کې بدل نه غواړو او بل مقصد به دو چې منګه د قیامت دا غسخت ورځ نه ځان بچو د دې لپاره به دنیا کې په غریبانو خوراک کو الله پاک بدی د قیامت د سخت ورځ نه د دې تکلیف نه اوساتي او دی ډېر خوشاله زړه به هم خوشاله او ظاهرا هم خوشاله ښکاری الله فرمای دی تمنګ دا بدل په دی ورکو چې دی دنیا کې صبر کړو نو دی تمنګ په بدل کې جنت ورکو او د جنت قیمتي رقم ورکو په جنت کې بدی په تختونو باندې ناشتي پدې کې بدی ته هیڅ قسم ګرمي نه وي او نه به یخني کېږي مزیدار موسم وي پدې دې کې لفظ راځي شمس آیا په جنت کې بنور وی کنه بوي نو پدې کې د علماء دو اقوال دي یو قول د علماء دا دي چې نور بني البته د نور پشان رڼا بوي نو بیا به د سوري ضرورت وي نو په جنت کې بداسي اونې وي چې دا غي ډېر اوږد سوري وي او دیم قول د علماء دا دي چې په جنت کې بنور وي لیکن د دنیا د نور په شان گرمایش بینی نور بوي رڼا بکئی لیکن هغه ګرمي او تکلیف بینی دا دوا اقوال د علماء موجود دي په دې باب بل په جنت کې بدا مؤمنان دی باندې بدا اون راټی شي وي سوري بوي او میوي به نږدې وي نو چې کومه میوه دي حاصل اول غواړي خو آسانه برازي بل په جنت کې به مؤمنانو د پاره چې شرابونه په کوم لوخ باندې سکي ناغه به د سپینو زرو لوخ وي خدا چې سپین بنې چې پکې دن نسخکاری نه وی به د سپینو زرو او داسې به وی لکه د شیشې چې دن پکې زپراتی نو د بهر نه بخکاری په دنیا کې خو سپین داسې دي چې هغه کې دن نسخکاری خو د جنت هغه سپین بداسي وی چې وی به سپین زر او کار بقی د شیشې په شان دن به ارسخکاری او دې ته ودا ډکې کړې شوی د شرابونه به ډکې کړې شوی په دې کې با دومره شراب دی تا چول شوی چې هغه به دې د ضرورت مطابق پوره وي داسې بني چې زیاتی شي او توی به کې او داسې بمني چې کم یو دوباره مطالبه کې چې نور راکا نه کار به پکې د اندازې مطابق بوي نه به زیات او نه به کم وي او دې ته به دا جامونه څکولی شي چې دې سره به د زنجبیل چې هغې ته سونډ وي په دنیا کې دا به سره ګډ وډ کړي شوي وي لیکن په جنت کې به دې ته سلسبیل وي دا یو چینه ده په جنت او د دې د خدمت دپاره چې کم دا نوکران ګرځي ناغه به ځوانان وي چې د هغې ځواني به زړېږي نه او ته چې هغې ته ګوري به دومره ښایسته وي په شان د خورو ملغلرو د جنت دا خادمان به داسې ښایسته وي او هر کله چې دا جنتیان دا نعمتونه ویني د خیال به دا وي چې ما ته خو لویه بادشاهي میلو شوې ده د دې کپړې به د نرو ریخمو او د غټو ریخمو وي که نری خوخي نری ریخم به استعمالی او که غټې خوخي شین ریخم به دوی ته بنګړي اچولی شي د سپینو زرو دا بنګړي په دنیا کې د زنانه زینت دی
خو په جنت کې با دا بنگړي نارینم د زینت په توګه استعمالي. اگر چې په دنیا کې دا بنگړي د نارینو د پاره حرام ناروا دي، په دنیا کې به بنگړي نارینه نه شي. نن سبا داسې نارینه دي چې بنگړي شي، حالانکه دنیا کې بنگړي د زنانو وي چې څوک اچي دا طریقه د زنانو ده. نارینه د پر په دنیا کې بنگړي ناروا دي. بعضې وایي دا تار مې دم کړی دي، نو دا دم په دې تار کې پروت. زنانه د پاره شته، خو نارینه د پاره بنگړي ناجایز دي. او دی با پاک شراب کی الله پاک بدی تو فرمایي چې دا ستاسو د دنیا دغه مهنتونو او ستاسو ایمان هغه بدلره. دا نعمتونه دا به د مؤمنانو ته الله پاک جنت کې ورکوي. الله پاک دې موږ او تاسو نصیب کړي. الله پاک فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر، یقینا راغلو په انسان باندې وخت زمانه لم يكن شيئا مذكورا، چې دینو یو سیس قابل ذکر، یو داسې وخت چې د سره د انسان نو. انا خلقنا الانسان، یقینا من پیدا کړی د انسان من نطفه د یوې نطفې نه امشاج د ګډ وډینا نبتلیه من امتحان کو پد باندې فجعلناه سميعا بصيرا، پس من دی وګرځو اوریدونکي ولیدونکي، یعنی د اوریدو لیدو طاقت ملک دی مکلف کو روغ جوړ مکو او په د باندې ارث فرض کړ. ان هديناه السبيل، یقینا من د توحید للارا اما شاکرا یادی شکر گزار ګرځي مؤمن شي، و اما کفور یادی نا شکر کافر ګرځي. لار متو خودلا چې دا لار د ایمان ده او دا لار د کفر ده، ته په کومه ځې؟ ان اعتدنا للکافرین، یقینا من تیار کړی د کافرانو د پاره سلاسل زنجیرنا واغلالنا توقنا وسعیر او جهنم. ان الابرار یشربون من کاس، یقینا نیکان بندگان دی بسکی د داسې جاموننا کان مزاجها کافورا، چې بداغي سره ګډ وډ شوی کافور. کافور د دنیا نه دی، دا د جنت کافور دی. رنگ او بی به د کافور وي، نور به ذائقه او مزه داغي جدا وي. عین اندا یو چینه دا یشرب بها عباد الله، چې کی و پدی باندې بندگان د الله یفجرونا تفجیرا، چې دی بجاری کوي دی چینه لرا تفجیرا فجاری کول سرا، چې کوم طرف ته جنتیان غواړي اخوابه دی چلی. یوفون بالنذر، دی بپور کوي خپل نذرنا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، او دی یریږي د غیر وزنا چې دی شر او تکلیف دا غیر ډیر خریدون کې هرځه. ويطعمون الطعام، او دی طعام ورکی على حبی سره د محبت مسکینا غریبانانو تا، ويتیمنا یتیمانو تا، واسیرنا قیدیانو تا. انما نطعمکم لوجه الله، یقینا بی وای چې موږ دا طعام ورکو د پاره د رضا د الله. لا نريد منکم جزاء، من نغواړو منکم استاسن جزاء بدلا، ولا شکور او شکریا. انا نخاف من ربنا، یقین من یریګو د خپل ربنا یومن دا غورزنا عبوسا قمطریرا، عبوسا چاغه ډیر تکلیف دیتا چې دا غي د وجب مخونه تکتور شي. عبوس تفسیر جلالین دا معنی قمطریر او ډیر سخته. فوقاهم الله، پس بچ بک الله پاک دی لرا شر ذلک اليوم، تسخته د غورزنا. ولقاهم نظرة وسرورا، او وربک دی تازگی او خوشحالی. نظرتن ظاهری خوشحالی او سرور باطنی خوشحالی. وجزاهم بما صبروا، او وربک دی تا دا بدلا په سبب د صبر د دی جنتن، وربک دی تا په سبب د صبر د دی کی بدلا جنتن جنت، وحریرا او ریخم د جنت. متکین فیها علی الارائک، دی بتکیا لګون کی په دی جنت کې په تختونو باندې. لا يرون فیها شمسا، دی ونویني په دی جنت کې نور ګرمي، ولا زمهريرا یخنی. ودانیه علیهم ظلالها، او راټی بدی په دی باندې سوری د دی اونو. وذللت قطوفا تذلیلا، او راټی به میوه په دی باندې تذلیلا پر راټی دو سرا. ويطاف عليهم، او ګرځولي بشي په دوی باندې
بآنیة لوخي من فضة د سپینو زرو واکواب او پیاله اکواب هغه پیاله ته وي چې د هغې کونډه نه وي لکه بعضې پیالې وي د هغې کونډه نه هغې ته عربی اکواب کانت قواریرا چې وي به دا د شیشې قواریره من فضة شیشې به وي د سپینو زرو قدروها تقدیرا چې دې به اندازه کړي په اندازې سره ویسقون فیها کأسا او څکولی به شي په دې باندې په جنت کې کأسا جامونه کان مزاجها زنجبیلا چې به ګډون د دې سره د زنجبیل عینا چې دا یو چینه ده فیها په دې جنت کې تسمى سلسبیلا چې دې ته نوم ورکولی شي د سلسبیل ويطوف عليهم او راتو به په دې باندې ولدان الکان مخلدون چې همیشه به ځوانان وي د خدمت لپاره اذا رأيتم حسبتم کوي کچره تو ویني دوی لرا حسبتم لؤلؤا منثورا تبخیال کې په دې باندې ملغلو رخورو واذا رأيت او هر کله چې تو ویني ثم رأيت په دې کې تبو ویني نعيما نعمتنا وملكا كبيرا او لو یباتای عالم ثياب سندسن د پاسر دی بوي کپڑی سندسن د باریکو ریخمو خضرن دشنو ويستبرقن دغټو ریخمو وحلوا وساور من فضه او دوی تبا غسل شي بندي د سپینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او اسکي پدی باندې رب د دوی شراب پاک ان هذا كان لكم الله بو فرمای دادی لكم استاسو د پارا جزاء بدلا وكان سعيكم مشكورا او دستاسو سعي او کوشش او مشقت د دنیا مشکورا قبول کړی شوی واخذ